ناصر په خپله خوښه باندې واده کړی چې د واده 12 کاله شوي د هغې نه بعد خپله ښځه یې بل چا سره ګیره کړه، بیا یې خپله ښځه ډېره زیاته سخته بې دردۍ سره قتل کړله او بیا یې په بکس کې بنده کړله او په نیل کې یې پرېښودله. عزتمنو چې دا اخر ولې او څنګه ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. عزتمنو دا واقعه په لاهور کې مخې ته راغلې ده چې ناصر د سپورټ استاد دی، د کرکټ او د دې نورو ګیمونو میمونو استاد او ښځه یې هم د ده دغه شانتې استاده ده چې څنګه دا ده. دوی دواړه په خپله خوښه باندې 12 کاله مخکې دوی دواړه په خپله خوښه باندې واده د 6 کاله د واده وشول. د خپله ښځه باندې شکي شو چې د خو د دې خلک سره غلط تعلقات دي، خو د په خوله باندې لاس کېښودو او سیونه ویل. د دقې د وجې نه چې دا و چې زما نه 2 بچي وو چې اوس د 10 کالو مې زوی دی او د 8 کالو مې یوه لور ده. چې زه به کله ګیم دپاره مري کالام ته کراچۍ ته داسې به لاړم او کور به خوش یم، نو دې به ځان نه هغه یار راوستی او خپل ځان به پرې مشغولوو. چې زه به کور ته راغلم ما ته به مې خپلو بچو وویلې چې دغه شانتې کس راغلی او ټوله شپه یې دلته کې تېره کړله او سهار وختي بیا یې تللی دی. چې د ناصر خپلې ښځې ته وویلې او ښځې ورته وویلې چې غواړم چې زه تا نه طلاق واخلم او زه ته ما طلاق راکړه. څو ځل ناصر وایي چې زه خپلې ښځې عدالت ته بوتلی یم چې ما ته طلاق راکړه، خو په ما باندې د طلاق ټکر ډېر سخت بد یې لګېدلو. زه مجبوره شوم دا کنه یوه شپه دا داسې په بیلټ کې پرته وه، چاړه مې راواغېستله او ومې وهله ومې ټکوله، خو بیا ترې نه م ساعت نه نه تلله. بیا مې پړه راواغېستو او تېزندۍ مې کړه، پړه مې ورله په ماری کې راغ کړو او ساعت یې نه ووته. د هغې نه بعد چې پته راته ولګېدل چې د دې نه خو ساه ووتله، بکس مې راواغېستو په هغې کې مې واچولو او د شپې ناوخته مې بکس بیا نیر ته یوړ او په نیر کې مې پرېښودلو. خو عزتمانو چې د دغه قتل پته بیا داسې ولګېده چې لاس یې راواغېستو، د هغې سره آی ډي کارډ و، شناخي کارډ و. هغه شناخي کارډ نه بیا بعد د ده ټول تفتیش پته ولګېده چې ناصر د خپلې ښځې نه په تانه کې نه راپور جمع کړی او نه په څه کړی او نه پولیس په هغې باندې شکي شول. د هغې په دوران کې اوس ناصر په جیل کې دی او ټول حقیقت یې وویلي. مینوالو حتما ناصر خپله رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ چې ناصر ښه کار کړی او که بد. مینوال زموږ د سره نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.